خلق قول دپاره جلا کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا جلا دا سخته ګناه ده. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من شق الجنوب وضرب الخدود او چا چې د مړي په وخت کې خپله ګریوان وشکوله او په خپل مخ باندې وارونه کوله، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا زما د امت حساب نه ده. زما په امتیانو باندې دا اکثر تاسو لیدلی چې زنانه دا کار کوي یا ګریوان کوي یا په خپل مخ باندې وارونه کوي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من شق الجنوب وضرب الخدود او چا چې د مړي په وخت کې ګریوان وشکوله او په خپل مخ باندې وارونه وکړله فلیس منا، هغه زما په امت کې حساب نه ده. دا جړا چې دا سخته ګناه لري، نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه منع فرمایي. یو جړا دا ده چې په خپله راځي، بې اختیار راځي، په هغه کې کومه ګناه نشته دي، په هغه کې ثواب دی. حضرت نبی علیه الصلاة والسلام زوی له دنیا لاړو، حضرت ابراهیم وایي نبی علیه الصلاة والسلام په غېږ کې ونیوله او د سترګو مبارک نه اوښکې تویېدلې. حضرت صحابه کرام عرض وکړ یا رسول الله تاسو ژاړئ؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي العین تدفع والقلب یحزن. وایي سترګې ژاړي، العین تدمع، سترګې ژاړي، والقلب یحزن او زړه مې خفه کېږي. ولا یقول ما یسقط به الرب. وایي ها د دې ژبې نه هغسې الفاظ نه وباسمه چې پاک پروردګار په دې باندې خفه کېږي. یعنې په وخت د جړا باندې مړي باندې بغیر احتیاط چې ژاړي په هغه کومه ګناه نشته، لیکن د قصده ژاړي، لیکن په هغه سره اوازونه کوي او داسې الفاظ راوباسي چې هغه الله تبارک وتعالی خفه کېږي او ناراضه کېږي. نو فرمایي چې دغه چې دا جړا چې دا ګناه لري او کومه جړا چې بغیر د قصد په خپله راپورته وخت کې پیږي، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي په دې باندې الله تبارک وتعالی بنده ته ثواب او اجر الله تبارک وتعالی عطا کوي. نو یو جړا دا دی، یو جړا دا دی، نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي کوم وخت چې قرآن پاک تلاوت په خپله کوي یا د چا نه قرآن پاک تلاوت اوري په هغه وخت کې وژاړه، دا ډېره ثواب او اجر لري. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي که تا ته جلا نه راځي په دروغو باندې شک چې جلا جوړ کړه، په هغې کې قرآن پاک تلاوت په وخت کې یا قرآن پاک اوري یا په خپله تلاوت کوي، نو دا د اهل ایمان نښه او نښانې ده. وإذا سمعوا ما أنزل إلى ربهم ترى أعينهم تفيض من الدمع. وایي په دې اهل ایمان باندې کوم وخت قرآن نازلېږي، قرآن اوري، د دې سترګو ډکېږي له وخت نه، یعنې قرآن پاک اورېدلو په وخت کې او د قرآن پاک لوستلو په وخت کې، د تلاوت په وخت کې ژاړي. دا جلا چې دا ډېر اجر او ثواب لري او د دغه جلا د وجې نه الله تبارک وتعالی دغه مؤمن او مسلمان ته جعلهم یکونون رجال. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو جلا دا دی چې انسان خپل مخکینی ګناهونه په یاد کړي. انسان د خطاکار دی، انسان ګناهګار دی، له ګناه نه هېڅوک پاک نه دی. لوی نه لوی ولي چې ده د هغه نه هم خطا او ګناه کېږي، د هغه نه هم ګناه او خطا کېږي. انبیا علیه الصلاة والسلام له ګناه نه ځکه پاک او صاف دي چې الله تبارک وتعالی د هغې حفاظت فرمایلی دی. الله پاک حفاظت کې د وجې نه نو بني آدم چې ده څومره بني آدم دي، څومره بني آدم دي، ټول هر یو بني آدم نه ګناه کېږي او ګناه کېدی شي. نو فرمایي چې انسان چې ده خپل مخکینی ګناهونه په یاد د خلکو په مخ کې نه، د خلکو په مخ کې خپل ګناهونه بیانول. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي دا ډېره سخته لوی جرم ده او لوی ګناه ده. د خلکو په مخ کې تا نه کومه ګناه شوی دی هغه به نه بیانوي. نو خلوت ځای کې، یوازې ځای کې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من تذکر خطایا
وبكى عيناه او چاچی یو ځای کې کېناستله او خپل مخکینی ګناهونه ورته یاد کړل، خپله دې ګناهونه ورته یاد کړل او په دې باندې افسوس وکړل. وبکى عیناه، په دې باندې وژړل. من تذکر خطایا، کومه بنده چې کومه ګناه کړی په خپله زمانه کې، کومه زمانه کې اوس یو ځای کې ناست دی او خپل ګناه په یادوي، افسوس کوي ما څه وکړله پروردګاره، ما څه وکړله، وایي خپله ګناه په یاد کړي. وبکى عیناه، په دې باندې وژړل. رضي منه الاله، الله تبارک وتعالى دغه بندنه خپل رضا اعلانوي د راځي. حضرت علي کرم الله وجهه په زمانه کې یو ډېر انتهایی بد کردار انسان وفات شو. د هغه جنازه چې وشوه، هغه د جنازه وغیره وکړله، د هغه مور کوم ځای چې ولاړه حضرت علي لمن ونیسله، وایي حضرت باندې دې مخ لیدل د دې مخ ماته ښکاره کړه. نو حضرت علي غضب وکړله او دا خطه چې ایسته کړله، لرې کړله، دا د الله په قدرت سره دا قبر له نورو نه ډک دی، له ګلانو نه ډک دی. خلک حیران شو، دا څه چل؟ هر یو نه پوښتنه کوي دا څنګه سره وویل؟ دا ډېر بد کردار، بد عمل و، ډېر بد کردار، بد عمل و. نو دا شپه حضرت نبی علیه السلام په خوب کې راغله چې ګورې دغه ځوان چې دا نبي علیه السلام سره ناست دی او دغسې مخ له نور نه ډک دی. حضرت علي حیران و. نبي علیه السلام ورته وفرمایل علي ولې حیران کېږي؟ دا نور د هغې جلا د وجې نه دی چې دا ګناه کوله، د ګناه کولو نه وروسته په هغه ګناه باندې دا جلله، په هغه ګناه یعنې انسان دا وایي چې زه ګناه نه شم کولی، نه کېږي، دا کېدی نه شي، دا کېدی نه شي. د چا ګناه ښکاره او چا ګناه باندې الله پاک پرده اچولې ده. نو الله تبارک وتعالی پرده اچولې ده، او کومه ګناه چې الله تبارک پرده اچوي څوک لیدلی نه وي، وایي فرمایي چې هغه ګناه ته یادوي او په هغه باندې افسوس کوي او په هغه باندې ته ژاړي. نبی علیه السلام فرمایي چې الله تبارک وتعالی له دغه کس ته الله تبارک وتعالی راضي کېږي، الله تبارک وتعالی راضي کېږي. ثم تذکر خطایاه وبکى عیناه رضي منه الاله، الله تبارک وتعالی له هغه نه راضي کېږي. فرمایي یو جلا چې ده د الله تبارک وتعالی شوق دپاره، مینې دپاره یو انسان جاري، الله تبارک وتعالی شوق زیات په زړه کې پیدا شوی، هغه جاري. نو حضرت شعیب علیه السلام 10 کاله وژړله، سترګې نابینا شوه، الله ته دعا وکړله، بیا بینایي الله پاک عطا کړله. بیا 10 کاله بیا وژړله، بیا نابینا شوه، بیا دعا وکړه، الله پاک بینایي بیا عطا کړله. 10 کاله وژړله، بیا نابینا شوه. نو الله تبارک وتعالی شعیب ته د جهنم د ویرې نه ژاړې، جهنم په تا باندې حرام ده، د جنت شوق دپاره ژاړې، جنت تا دپاره دی. حضرت شعیب علیه السلام فرمایي چې الله پاک نه د جهنم د ویرې نه د جهنم شوق بلکې ستا په عشق باندې ژاړه. نو الله پاک فرمایي اوس ژاړه، ژاړه، همیشه دعا، همیشه دپاره. حضرت شعیب علیه السلام نابینا شوه د الله په عشق باندې. نو فرمایي چې دغه جلاګانې چې ده انسان ته ډېر اجر او ثواب ده. الله تبارک وتعالی دغه جلاګانو خلکو باندې الله تبارک وتعالی د جهنم اور الله تبارک حرام کړ. فرمایي وعین سهرت فی سبیل الله، یو هغه کس، یو هغه سترګه چې شوقي کوي د الله تبارک وتعالی رضا حاصلولو لپاره، چې الله تبارک وتعالی لما راضي شي. په کوم وخت کې نوې اسلام راغلی و، نو په ټولو خلکو باندې الله پاک پروردګار د شپې قیام کول فرض کړی و، چې د شپې قیام کوي، د شپې لمونځونه کوي، شپې ذکر اذکار کوي، یعنې دا فرض مسلمانانو باندې. وایي صحابه کرام دومره زیات عبادت کوله چې د ورځې د کار کولو بیا مجبور چې کار نشي کولی. ټوله شپه چې قیام کوی، اوس یو انسان ټوله شپه چې قیام کوي، بیا د ورځې خپل مزدوري او محنت کومه څه وکړي. نو الله تبارک وتعالی
دا حکم واپس واخستلا وفرمایل وان لك في النهار سبحا طويلا وای دی ورځې کنا ذکر اذکار کوا تلاوت کوا او د شپې قیام الله تبارک وتعالى بیا واپس واخستا فرضیت واخستا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل چې دا د شپې قیام کول چې دا د شپې تهجد کول د شپې موږ کول ذکر اذکار کول پسا باندې لازم ده د ستا امت ته احتیاط نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې خبره باندې افسوس کوله چې دا دومره لوی اجر او ثواب عمل چې دا الله تبارک وتعالى زما له امت ته واخیستله نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لولا ان اشق على امتي وركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها ويتوركت چې د شپې مونځ بنده ادا کوي تهجد په لون باندې رکعتان فی جوف الليل او برکت چې په نیمه شپه بنده ادا کوي خیر من الدنیا وما فيها دا بهتر دی د دنیا نه او د هغه چیزونه چې په دنیا کې موجود دي څنګه بهتر دی په دنیا کې څومره موجودات دي هغه ختمېږي لیکن کوم اجر ثواب چې الله تبارک وتعالی عطا کوي هغه نه ختمېږي ځکه الله په قرآن فرمایي ما عندکم ينفد وما عند الله باق وایي څه چې تاسو سره دي ختمېدونکي ده یا ته ختمېږي یا هغه شی ختمېږي که هغه شی ډېر فرایمان دومره زیاته بې حساب ده ته پوره یقین لري چې دا نه ختمېږي لیکن ته ختمېږي ما عندکم ينفد وما عند الله باق څه چې تاسو سره دي هغه ختمېدونکي ده وما عند الله او کوم چې الله پاک په حضور کې جمع دي همیشه باقي پاتې کېدونکي ده نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دوه رکعت د شپې عین سحر کوم سترګو شوګیري کوي ویښ پاتې کېږي د الله په لاره باندې الله رضا لپاره الله پاک خوشحالولو لپاره وایي هغه سترګو باندې هغه انسان باندې الله پاک جهنم اور حرام کړل ده نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي رکعتان فی جوف الليل هغه برکت مونږ چې انسان بنده په نیمه شپه چې ادا کوي خیر من الدنیا وما فيها او په دنیا او دنیا معافیه را بهتر دي فرمایي لولا ان اشق على امتي لفرضتهما کچېرې زما د امت تکلیف نه وي د امت تکلیف ته مې کتل نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې امت باندې ډېر مهربان ډېر رحیم شفیق او مهربان ولولا ان استاد تکلیف ته کتله زموږ تکلیف ته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کتله لولا ان اشق على امتي وایي که چېرې زما په امت باندې تکلیف نه وي مشقت نه وي لفرضتموهما دا دوه رکعت لمونځ په دې باندې ما فرض کړی چې د شپې دوه رکعت لمونځ فرض تاسو ادا کوئ لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم په امت باندې مهربان دی وجینا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو بنده ټول عمر حجت دی نه نیسي ټول شپه قیام دی نه کوي ټول شپه په ذکر اذکار تلاوت باندې تیر نه کوي نبی علیه الصلاۃ فرمایي درې صحابي راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام د کور والا نه پوښتنه کوله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام څنګه شپې وخت تیروي هغه کور والا عرض وکړو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ کله روژه نیوله کله روژه نه نیوله اکثر نبی علیه الصلاۃ والسلام ایام بید دیارلسم څوارلسم پنځلسم هره میاشت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام روژه نیوله دا ایام بید ورته وایي یا پیر او جمعرات نبی علیه الصلاۃ والسلام روژه نیوله یعنی کله نبی هغه یاد وکړ کله نبی علیه السلام روژه نیوله او کله نه نیوله وایي نبی علیه الصلاۃ والسلام کله د شپې قیام کوله لغوندې قیام کوله بیا ورته کېدله بیا قیام کوله بیا ورته کېدله هغې درې صحابي وې خو دغه پیغمبر د خدای ده هغه اوچت مقام الله پاک عطا کړل دي مونږ خو هېڅ شی نه یي درې وله خپل ځان سره لوز وکړه قول وکړه یو ویلې زه بیخي د شپې نه ورته کېږم پوره شپه د الله عبادت کومه تر څو پورې ژوندی یم یو دا ویله
یو دا ویلې چې ته څوک کومره پورې ژوندی یم تر مرګه پورې زه د ورځې روژې نیسم او درېیم ویلې چې زه چې تر مرګه پورې چې نکاح نه کوم یعنې واده ښځه نه کوم دوی د دې منصوبې د پیغمبر علیه السلام خبره ځان ته راوړه او پښتوله وایي تاسو څه ویل دي یو ویلې ما دا ویلې چې پوره شپه نه وده کېږم تر مرګه پورې لمونځونه کوم ذکر اذکار کوم او دوی ویلې چې زما دا وعده کړل ده چې تر مرګه پورې زه کوزه کېږم روژې نیسم او درېیم ویلې ما دا ویلې چې ته نکاح نه کوې نو واده نه کوم نبی علیه السلام وفرمایل منع کړل وایي زه د پیغمبر د خدای زه هم د شپې موزم کوم او موده کېږم د ورځې روژه کېږم کله ناکله موزه کېږم او ما خو نکاحونه نه ادانې کړلي نبی علیه السلام فرمایي فمن رغب عن سنتي دا د ژوند تېرولو دا زما طریقه دي فمن رغب عن سنتي چا چې زما د سنت نه علاوه له خپل ځان نه بل شی جوړ کړله فلیس مني دا زما د امت نه دا ولې چې نبی علیه السلام شفیق او مهربان ده نبی علیه السلام ته تکلیف ته ګوري نبی علیه السلام فرمایي لولا ان اشق علی امتی کچېرې زما په امت باندې تکلیف نه وي لفرضتهما ما دا دوه رکعته شپې مونځ په امت باندې فرض کړی و نبی علیه السلام ته فرمایي چې حضرت نبی علیه السلام نازل شوی آیات سورہ مبارکہ یا ایها المزمل قم الليل نبی علیه السلام ته فرمایي چې هر هغه کس چې تا په ځان باندې صادق اچول ده قم الليل د شپې قیام کوه وایي نبی علیه السلام د ماخوستن نه نیولې تر سهار اذانه پورې قیام کوله او پښې مبارک پړسېدلې نبی علیه حضرت جبرائیل ته وایي ته دومره قیام ولې کوې وایي الله پاک ته حکم تا راوړله چې قم الليل شپې قیام کوه نو فنادر جبرائیل ما دا حکم راوړ دی قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وما دا حکم راوړ دی چې قم الليل الا قليلا د شپې قیام کوه لیکن لږ غوندې قیام کوه د شپې قیام کوه لیکن لږ غوندې قیام کوه نصفه نیمه شپه قیام کوه یا نیم کم کا یا نیم زیاد دینے پورا شپا قیام مکوا نبی علیہ السلام دا فرمائی چیز تا مقام محمود ورکوما دشپیت قیام وجہ عصا ربکا ومن اللیل فتحجد به نافلة لك عصا ربك يبعثك مقاما محمودا نبی علیہ السلام فرمائی کچھری تردی مقام محمود غواړي د شپې قیام کوه یعنې د شپې قیام چې په ابتدا فرض و نو الله تبارک وتعالی هغې منسوخه کړله اوس بنده ته اختیار ورکړله چې څومره قیام کولی شي هغه خلک ته قیام کوه نبي علیه السلام فرمایي قم الليل ولو بقدر حلبة شاة وایي د شپې قیام کوه لکه څنګه چې دومره قدر ده چې یو وزې له شل کېږي دومره قدر ته قیام کوه الله تبارک وتعالی تعالی ډېر لوی اجر او ثواب ورکوي نبی علیه السلام د شپې پوره شپه سل رکعته لمونځ کړی دی نبی علیه السلام اته رکعته لمونځ کړی 3 رکعت وتر سره شپږ رکعته لمونځ کړی 3 رکعت وتر سره څلور رکعت تهجد کړی 3 رکعت وتر سره 2 رکعت تهجد کړی 3 رکعت وتر سره یعنې 15 9 11 نبی علیه السلام د شپې قیام کړل نو دغسې تهجد لمونځ اتنا د پوره نیولې تر اته پورې 2 رکعته لمونځ کولی شي څلور هم کولی شي شپږ هم کولی شي اته هم کولی شي نو نبی علیه السلام فرمایي چې د شپې چې کومه بنده چې عین السحرات فی سبیل الله کومه بنده چې الله رضا دپاره چوکیدي کوي او ذکر اذکار کوي او تلاوت د قرآن پاک کوي او نفلونه کوي نو هغه بنده باندې الله تبارک وتعالی جهنم اور حرام کړل هغه باندې یو دا دیوم دا دی چې نبی علیه السلام فرمایي چې د شپې تاسو ویښ پاتې شئ وایي ذکر اذکار لپاره
फरमाई मन ذکر فی سواد اللیل او کومه بنده چې د شپې په تیارو کې الله الله کوله سبحان الله ویلي الحمدلله ویلي لا اله الا الله یعنی د الله پاک یاد ذکر او تسبیحات وکړه نبی علیه الصلاة والسلام فرمای نور الله قلبه وقبره الله تبارک وتعالى د هغه قبر او د هغه زړه له نور نه الله پاک کوي ته چې غواړې چې الله تبارک وتعالى زما په قبر کې نور واچوي نور نه ډک کړي ګلان پکې واچوي د هغې طریقه دا دی د هغې طریقه دا دی چې شپې ذکر اذکار کوه الله تبارک وتعالى ستا د قبر نه ګلان الله پاک ډک کړي یو ګلان هغه دی چې موږ تاسو واچو د قبر هغه کوم فایده نه لري او کومه ګناه چې موږ تاسو بې ځای مصرف دي اسراف ده ګناه هغه کومه فایده نه لري یو ګلان هغه دی چې الله تبارک وتعالى په قبر کې پیدا کوي دنه د تحتې لاندې پیدا کوي هغه څوک پیدا کوي چې د شپې ذکر اذکار کوي کومه پیسه چې په ګلانو باندې خرج کوي کومه پیسه چې د قبر په خولو باندې خرج کوي هغه پیسه چې ده یو مسکین او فقیر حاجتمند ده خپلوان ده عزیز ته وایي د ستا د خیرات ټول نه زیات حقدار د ستا ورور ده ستا خور ده ستا عزیز ده ستا خپلوان دي د ستا رشته ټول نه زیات حقدار دي د ستا خیرات همدغه کس له خیرات نه څوک نه منې کوي چې خیرات مه کوه خیرات مړه ته رسېږي خیر و خیرات مړه لیکن کومه رسم او رواج چې کوي په هغه باندې الله پاک اجر نه ورکوي ته یا د حساب لګوه په خپله حساب لګوه جمعې شپه کوي د وړو حساب ولګوه د غوښې حساب ولګوه د خرج اخراجات حساب ولګوه چې څو روپۍ جوړېږي هغه پوره پیسه چې یو مسکین ته ورکړه د هغه یو میاشت د هغه خرچه وشي موږ دا وایو دا کوه چې نه یې احمد محمود راوغواړه څنګه یې جمعې شپه کومه څنګه یې جمعې شپه کومه جمعې شپه طریقه ده چې د هغه حساب کوه څنګه یې څلوېښت ورځې بعد خرج کومه خیرات کومه هغه څلوېښت ورځې بعد چې خیرات د هغه حساب او کتاب ولګوه څومره کېږي دغه مصرف څومره مصرف چې د هغه کېږي حساب ولګوه هغه یو مسکین یو فقیر یو مظلوم د ستا ورور ده د ستا خور ده د ستا ماما ده د ستا عزیز ده دوا ته محتاج دي ورور ته محتاج دي ضرورت لري هغې ته ورکوه دا لوی خیرات په نزد الله پاک همدغه موږ وایو داسې خیرات کوي داسې خیرات کوي چې خیرات کوي چې هغه مړي ته فایده ورسېږي ته چې رسم او رواج کوي دې دپاره چې کوي چې خلک به څه راته ووایي دل پاره کې په هغه کې پیسې خرج کېږي لیکن د الله له جنت اجر او ثواب پکې نشته ثواب پکې نشته ثواب هغه دی چې الله پاک ویل دي ثواب هغه دی چې رسول الله ویل دي ثواب هغه دی چې صحابه کرام کومه طریقه چې کړلې نبی علیه السلام په زمانه کې مړي نه کېدله صحابه په زمانه کې مړي نه کېدله هغې نه دریم پېژندله نه سرنیتي پېژندله نه یو شی هغه نه پېژندله هغې نه پېژندله چې ټولو دې کتابونه ته وره هغې نه سرنیتي پیدا کولی شي نه دریم پیدا کولی شي نه چې شپه پیدا کولی خیرات پیدا کولی شي صدقه او خیرات مړي دپاره کولی شي نو فرمایي چې دغسې صدقه او خیرات مړي دپاره کوه چې الله تبارک وتعالی نه سوا بل چا ته پته ونه لګېږي تا څومره خیرات کړل ده نو دغه اجر او ثواب په نزد الله تبارک وتعالی نو هغه ګلان چې دغه ګلان هغه دي چې ته ستا قبر ستا ځان سره په قبر ته پخپله پیدا کړې یو زه موږ او تاسو د قبر باندې ګلان اچوو یو موږ او تاسو د قبر باندې سنګ مرمر لګوو سیمنټ لګوو وایي نبي علیه الصلاة والسلام صحابه فرمایي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم منع فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ان يجسس القبر وان يبنى عليه دا دوا شی نبی علیه السلام قبر باره کې منع فرمایي یو دا چې قبر پوخ مه جوړوي
نبی علیہ السلام فرمائی نہا منع کردہ منع فرمائی دی ایو جسس القبر چی قبر پوخ دور گلیش و ایو بلا علیہ باقا باندی کوٹا کامرا باقا باندی امارت جوڑ نبی علیہ السلام منع فرمائی بیا خلق سوئی جرا دا قبر چی جوڑ نبو مروکی گی تا ہر میاش یو چکر ہوا هر هفته یو چکر ووهه 15 ورځ بعد یو چکر وکړه ورک شو د تا د ذمه دار ته ځې نه ته بیخي ځې نه ته څنګه نه ورک کېږي نو هره میاشت به ته لاړ شي هره هفته جمعرات ته لاړ شي نبي علیه السلام زیارت جنت البقیع ته زیارت کوله تلله د قبرستان دپاره دعا وکړه نبي علیه السلام پخپله د قبرستان زیارت کړه بیا به فرمایي نهیتکم عن زیارت القبور فزروها صحابه ته فرمایي چې ما مخکې تاسو منې کړي چې قبرستان ته مه ځئ اوس لاړ شئ نبي اسلام پخپله تلله او صحابه ته تاسو قبرستان زیارت ته لاړ شئ نو ته هر هفته چې یو کرت هفته کې یو وارې 15 ورځ یو وارې که ته لاړ شي تا د قبر نه ورک کېږي دا بهانې مه کوه چې قبر ورک کېږي ته دې دپاره دا قبر جوړوي چې خلک راته څه ووایي یو نوم دپاره فلانکی ولدی فلانکی ولایت دا دومره قدر ته هم جایز ده چې هغه نوم ولیکه تاریخ وفات ولیکه د قبر په سر کې داسې کښېنه دا دومره جایز ده پوره قبر پخول ناروا او ناجایز ده نبي علیه الصلاة والسلام دې هغه نه منع فرمایله نو فرمایي من ذکر الله فی سواد اللیل او کومه بنده چې وغواړي چې زما په قلب کې په زړه کې نور پیدا شي او زما په قبر کې نور پیدا شي ستا په زړه کې او په قبر کې دا دوه اهم ځایونه دي ستا په قبر کې نور په قلب کې په زړه کې نور پیدا شو هغه وخت چې ته حق او باطل په منځ کې فرق کولی شي اوس موږ رسم او رواج کوو د حق او باطل منځ کې فرق نه کوو زړه ځکه چې په دې زړه کې نور نشته دي دا زړه آینه ده شیشه ده دا زړه آینه او شیشه ده دا په دې باندې که چېرې نور و لکه څنګه آینه او شیشه داسې خپل مخ ګوري خپل مخ جوړوي ویښتان جوړوي ږیره جوړوي خپل به داسې ګوري څنګه دي داسې ګوري که چېرې په دې آینه باندې شیشه باندې خطه ولګوه پوره خطه ولګوه شیشه خو شته دي لیکن یو شی هم نه ښکاري شیشه خو شته دي یو شی هم نه ښکاري همدارنګه دا زړه چې ده آینه او شیشه ده که چېرې په دې کې نور و ته حق او باطل پېژنې جایز او ناجایز پېژنې روا او ناروا پېژنې اوس چې ته ناجایز کوې ته ناروا کوې وجه دا ده چې په زړه کې نور نشته دی که چېرې ته غواړې چې الله تبارک وتعالی زما په زړه کې نور پیدا کړي نو د الله د شپې په ټیم کې الله ذکر اذکار ځکه فرمان ذکر الله فی سواد اللیل کومه بنده چې د الله پاک ذکر اذکار وکړه د شپې په تیارو کې نور الله قلبه وقبره الله تبارک وتعالى د هغه نور چې د زړه کې او نور چې د قبر کې الله تبارک هغه ګلان هغه نور چې د ځان سره د دنیا نبی څخه وروسته چې خلک واچي غږ پیدا دا بیچاره بیمار و په پورا کال کې دا یو ترخې ګولۍ ته ونه خیستله اوس شاپر ګلان دغه قبر باندې اچوي د ستا منافقت خو دغه لږ معلوم ده دا څه معلوم ده په ټوله بیمارۍ کې تا یو پیشکاري ورته ونه لګوله تا 1000 روپۍ د دوا دپاره ته ورنکړله اوس د قبر باندې شاپر ګلان پکې اچوي ته وایې دا ستا منافقت دی دا منافقت ده دا اسلامیت نه دی دا ایمان پکې نشته دا خبره هغه وخت هغه وخت چې ژوندی ته دا نه وایې چې دا پښتون دا ترویج هم نه ده چې مړ شي یو شی به وکړه ترمور دې مشر یو شی به وکړو مونږ دا وایو یو شی به وکړو که نه چې هغه بیچاره ژوندی دا پوښتنه ورنه کوي دا دې څوک بیگانه خلق خدی لکانا
هغه څنګه سګي ته یو ټیم لګي چې هغه مړ شو یو خپل مشوره کوي دا څه کول پکار دی